مینوالو یو ویډیو سره شیر کوم تاسو کوی تاسو ته اندازه ولګي چې هغه افغانستان د زموږ نه څومره وروسته بلکې د ډېر ملکونو نه ډېر وروسته هغه چې کوم دی زموږ نه اوس ښه شو او هغې کې هم داسې قانون راغلو منم چې امریکې پکې 15 سال وخت تېر کړو ترقي هم ورته ورکړو فایده هم ترې ویسته خو اوس پکې نن سبا د طالبان حکومت دی تاسو وګورئ طالبان څنګه طریقې سره دا چې کوم دی وخت چلی یعنې څومره طریقې سره قانون چلی دا اوس دا یو ویډیو ګورئ تاسو ته په پته ولګي چې د طالبانو یو کس په غاړې کې ګرځي او اعلان کوي چې سبزي په دې اوړه په دومره کیلو دي الو په دومره کیلو دي یا نور وغیره سبزیان دغه اخلي نه اخلي نو کوئی کم دکاندار د دې نه علاوه زیات ریټ باندې څیزونه خرڅ کړو یعنې څومره دا اوړه او چیني وغیره که نه یې خرڅ کړو نو هغوی به بیا موږ جرمانه الله پاک هم زموږ په ملک کې داسې قانون راوړي چې ځای په ځای ګرځي او اعلانونه کوي او چې زیاتې نه کېږي وړی وي غوړي چې چیني وي چې سم وي د غریب سړي دپاره چې یو ریټ وي نن سبا په پاکستان کې وګورئ نو یو دکاندار صاحب یو ریټ بل دکاندار صاحب بل ریټ نو داسې یو قانون پکار دی زموږ هم وزیر اعظم ته زموږ څومره حکمران دي ته پکار دی چې په پاکستان کې کم سے کم د غریب دپاره ریلیف ورکړي او داسې یو قانون سټارټ کړي چې اعلانونه کوي بلکې او نرخنامې ورته ورکوي چې د دې نه علاوه که تا په بل څیز داسې ګران خرڅ کړو تاسو باندې جرمانه لګو نو خو دلته وګورئ نو فوډ انسپکټر هم غلط دی فوډ انسپکټر داسې په دکاندار ورشي په سامان ورکړي د خپله چپ شي دا وګورئ طالبانو څنګه خشته قانون جوړ کړی دی تاسو وګورئ تاسو اعلان ته توجه وکړئ ګاز په 90 روپو بنزین په 15 ډیزل په 15 غوړي په 1900 وریجې په 2300 اوړه په 2500 غنم په 180 که هر دکاندار تر دغه ګران فروشي کړي و بیا حق د شکایت نه لري ځکه چې دغومره ګراني نه وه راغلې لکه د ولس په مابین کې چې دکاندارانو او منډوي والا وحشت ایجاد کړی و